السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. زما محترم ومعزز طلبة إكرام ورونو، دا الله رب العالمین احسان دے او دا الله رب العالمین فضل دے چې رب العالمین مونږ د دور کې د خپل د علم سره سره عصري علوم ته هم راوستلو او په مونږ باندې د دعوت لارې کولاوې کړې او د دعوت مراحل او د دعوت هغه لارې مونږ ته اسانې کړلې. زما محترمو مانه مخکې مدیر صاحب او شیخ صاحب بیانونه وکړل، د هغه بیانونو نتیجه هم دا ده، د هغه بیانونو خلاصه هم دا ده چې موږ تاسو دپاره چې کوم عصري علوم هغه مهیا کړي دي د هغې ضرورت څه صرف او صرف دا دی چې موږ دعوت په لاره کې د دعوت په میدان کې هر قسم مشکلاتونه لرې شو چې سبا موږ د دې ځای نه فارغېږو نو چاته محتاجه نه یو. سبا چې موږ دې ځای نه د درسي نظامي سند اخلو نو د سره د دې نه د سکول سند هم موږ سره موجود وي او موږ په هر میدان کې کامیاب او سرخرو یو. ما چې کوم یو آیاتونه ستاسو په حضور کې ولوستل، رب العالمین په دې کې فرمایي چې وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. د انسان لپاره داسې مقام نشته دی مګر هغه چې د کوم کوشش او کوم محنت کړی وي. ثم يجزاه الجزاء الأوفى. بیا به دې انسان ته بدله ورکړی شي، ښایسته بدله. تاسو چې په دې کال کې کم کوشش او کم محنت کړی دی، کم جدوجهد هم کړی دی، د هغه جدوجهد ثمره د هغې محنت ثمره هغه به تاسو ته نن میلاویږي. کم طلبه اکرامو چې کوشش کړی دی د هغې ثمره به هم ورته میلاویږي او کم طلبه اکرامو چې محنت او کوشش نه دی کړی هغو ته به هم ثمره میلاویږي. چاته به ښه ثمره میلاویږي، چاته به کمزوري ثمره میلاویږي. لکه چې شیخ صاحب وفرمایل چې د امتحان په وخت کې انسان عزتمن کیږي هم او د امتحان په وخت کې انسان هغه کمزوری کیږي هم، هغه سپکیږي هم. نو د دې د وجې نه زما محترمو زه ستاسو ډېر وخت نه علم ځکه تقریرونه په اردو کې هم وشو، تقریر په انګلیش کې هم وشو، تقریر موږ ته زموږ استادانو مشرانو هم وکړلو. نو زه زیات وخت ستاسو نه اخلم، صرف د نتیجه بیانوم او د نتایج د بیانونو نه مخکې زه صرف تاسو ته دغه خبره واضح کوم چې الحمدلله د الجامعة الاثریه دا سکول زمونږ د 33 سالو نه جاری دی. څه کال یې مونږ سره چې دی نو په دې جامعه کې 115 الکان الجامعة الاثریه پبلک های سکول کې امتحان یې ورکړی دی چې په هغه کې 22 الکان هغه داسې وو چې بیا منځ کې لاړل، هغو امتحان ورنه کړلو. بقایا پاتې شو 143 الکان. په 143 الکانو کې 15 الکان فیل دي او دا بقایا الکان هغه څه دي پاس دي. ما تاسو ته مخکې وویلې چې کوم الکانو محنت کړی دی هغو ته هم ثمره میلاویږي، کوم چې محنت نه دی کړی هغو ته هم ثمره میلاویږي. خو محنت والا الکان الحمدلله هغه ډیر دي او چا چې محنت نه دی کړی هسې عبس وخت یې تېر کړی دی هغه لږ دي. زما محترمو نو زه انعامات تقسیموم. د انعاماتو د تقسیمولو دپاره زه د جامعي مدیر تعلیم ابو عبدالله عمر ابن عبدالعزیز ته دعوت ورکوم او ورسره زمونږ استاد محترم شیخ اقبال شاه ته چې هغه راشي او د خپلو بچو ته خپل لاس باندې انعامات ورکړي.